سلامونه پښتنو مې دي چې خبرې دا وخت روان یو ترګۍ ته سخاکوټ ته ملکن ته دغه بیګا چې ظلم شوی دی د محمد زاده یو ویډیو وختي مخې له راغله وایي دا یو سوچ دی یو خیال دی دا تاسو نشئ ختمولی نو دا غرو خبره مې ټیک وه یو سوچ دی او یو خیال دی محمد زاده یو فکر دی سوچ هم مګو یا تاسو ختم کړئ الله ګواه دی چې شپه را باندې څنګه تېره شوې ده قسم دی که پوه شوی یم ورځ را باندې صحت را باندې څنګه تېرېږي الله ګواه دی که پوهېږم زمونږ بدنصیبي دا ده زموږ د پښتنو چې کله په دې خاوره باندې څوک وي نو والله موږ سره یې قدر نه او نه یې پېژنو چې بهی داسې داسې هیرې هم په دې خاوره کې شته داسې داسې ګلونه هم په دې خاوره کې شته داسې ازمري هم په دې خاوره کې شته خو چې کله لاړ شي د دنیا نه کنه لومبی به ځان یاد کړم بیا موږ ټول ولس زموږ پښتون ولس داسې دی بیا موږ په سر کښېنو تاج ته جوړ خو دا هغه هیرې دي که نه چې بس نه ښکاري یاره نو نه پوهېږو په دې باندې خو د هغه رو خبره چې محمد زاده دا یو سوچ دی تاسو نشئ ختمولی نو یو سیکنډ را باندې په اور کې تېرېږي یو سیکنډ زر کارونه مې دي په اسلام آباد کې زر کارونه ټولو ته مې تلی ورته کړی ټک کارونه د هغه خپل روح خواله روان یم هغه چې کوم سوچ دی د هغه د نډرې خبرې د هغه د بهادري والله چې سړی په سوچ مجبوره کړي تاسو خفه کېږئ مه خو زما زړه د دې څیزونو نه ټکېدلی و ما ځان د سوشل میډیا نه سایډ ته کړی دی ما یاره دې ولس د خبره کول او دې ولس له اویرنس ورکول او دا ولس راویښول دا ډېره ګرانه خبره ما ته ښکارېده خو داسې زمري وروڼه پکې هم شته په سخاکوټ کې زمونږ دغه ولس راوتی دی الله دې وکړي چې د خلکو کې د شعور پیدا شي الله دې وکړي چې موږ صرف د سوشل میډیا تر حده پورې نه صرف د لاسنیوو پورې نه صرف د لاس شوتېدو پورې نه صرف د غم او د تسلو پورې نه صرف د نوټسو پورې نه چې زمونږ احتجاج د دغې پورې پاتې نه شي تر څو پورې چې دا وینه نه ګرمه شي او تر څو پورې د محمد زاده دا درد خپل نه ګڼلی قسم په خدای که حالات بدل شي یاد ساتئ یاره 100 چیغې ما وهلې دي یاره 1000 چیغو نه ما د 12-1300 نه بس ما سوا ما ویډیو جوړ کړی هېڅ نه کېږي هېڅ والله کب سبا ورلډ کپ دی فاینل دی که سمی فاینل دی که موږ ګټلو قسم په خدای کې درته یاد دي لومبی به زما نه هېري ورپسې به ستاسو نه هېري خبره ختم چې دا څیز هم سیریس نه اخیستي د دغه انسان درد هم خپل نه ګڼلي د دغه انسان سوچ ته هم سوچ نه ګڼي د دغه رو په دې لاره باندې په قدم نه ایښودي سوچ هم مه کوئ پښتنو چې حالات هم بدل شي سوچ هم مه کوئ موږ ډېر پور هم نه خلک یو موږ هغه دوستو به بړستنې په ځان راچولي دي پوهېږئ په دې باندې ښکاري راته هر څه واړه خو نه یو نسه ګیا خورو په هر څیز باندې پوهېږو په هر څیز باندې رسو داسې د دوستو به بړستنې په ځان اچولې دي پښتون ولس که نه چې دا لرې کړې د ځانه نو داسې یره د باندې ده په موږ ټولو باندې لرې کړئ مړه بد ښکارو په دې باندې قسم په خدای موږ وایو 15,000 کاله تاریخ هم د نور ستور هم نه دی کړی موږ ته پته ده د ټولو نه پاتې قوم پاتې شوي په دې 15,000 کالو کې دا کمال هم کړی دی چې یاره په دې ټوپک او په دې جګړو باندې ډېر ښه پوهېږو زه تاسو دې ته نه میله کوم چې راشئ بهی تاسو د حکومت خلاف وردېږئ خو د ظلم خلاف خو ودرېږئ که نه یار د ظلم خلاف خو ودرېږئ ټول خو دی مازغم سترګې م پټې دي خو که یو سړی راپاسي او هغه په ژوندانه باندې وایي که زه وفات شم که زه مړ شم ما ته چا څه وایي زما ضلعي انتظامیه زما ډي سي هغه ذمهوار دی وزیر اعلی صاحب تاسو چې نوټس اخلئ پهله خو دا ډي سي لرې کړئ دغه ځای کې نه که نه تاسو چې آی جي صاحب ته حکم ورکړو چې تاسو په دې باندې کاروي وکړئ آی جي به یې چا ته فارورډ کوي خو ډي سي ته به یې فارورډ کوي چې کم شهید دی هغه په ژوندانه باندې ویلي چې بهی زما مقتول زما د کور والا زما ذمهوار به ډي سي پهله خو هغه د کرسۍ نه لرې کوي ډي سي څوک دی د ضلعې باچا دی د دنیا باچا خو نه دی که نه د دنیا باچا خو زموږ پروردګار دی الله دی لرې کړئ مړه د یېرې دا د زنځیرونه ګیل کړئ لرې کړئ دا څه دوستو بدلتوب هم شروع کړی بخښنې سره خبرې کوم زما د خولې نه به شاید تاسو دا الفاظ نه والله زړه م جاړي مړه یو د خپل حالاتو ته وګورو پښتنو ته وګورو خلکو قومونه کم خلاړه تاسو ولس پښتانه په یو بل کې نښتي یو بل ته کنځل یو بل پسې رد بد د خدای نه لږ ير وکړئ مړه لږ په ځان باندې رحم وکړئ په خپلو بچو باندې رحم وکړئ سبا بېګا به د مردارې خولې به م نیولې د دنیا نه به لاړ شو د بچو دپاره خو څه د غیرت نښه خو پرېږدی که نه یار د بچو ته به څه وایې
نو نوټس چې کوم دی کنه داسې ډېرې نوټس یې مونږ لیدلي د حضنور لور دپاره زر خلک راغلي ویډیوګانې کړي دا واحد پښتون چې زه وتی وم د فیک سیټ ملګري راسره وو او مونږ احتجاج کړی په پېښور کې پوره KPK مې راویستې وه او مونږ له بس صرف دا ګولۍ راکړه چې مونږ سریام قرارداد منظور کو بس مبارکباد معلوم خلکو راکړو مونږ هم بېوقوف وو بس خوشحاله شو به قرارداد پیش شو قرارداد په اسمبلی کې پاس شو او اوس به سریام پانسي ولیکي د هغې نه بعد څومره ماشومان د زناورو ښکار شوې د څومره ماشومانو سره زیاتې وشو زناګانې شوې څومره ماشومانو سرونه دغې زناورو کټ کړه چا ته سریام پانسي میلاو شوې چې د قرارداد پوښتنه مې کړې د لاډ میکاله قانون یې په دې کې نه کېږي مړه خو تو لعنت شي په داسې زندګۍ شه بیا یار په داسې ساه اخیستو باندې دې لعنت شي په داسې خوراک باندې دې لعنت شي او په داسې جامو په کپړه باندې دې لعنت شي چې په دې ځای کې مونږ زندګي تېره خپل حق ته پر راپاسه خو چې کم سړی دله ولاړ دی کم سړی تاسو سره راغلی دی کم سړي ستاسو دپاره اواز چوت کړی هغه سړی تاسو بې عزته کړی هغه سړی تاسو د خپې نه راکاږلی هغه زړي نه جامې تاسو ایستې دي د باچا خان غوندې کې ملنګ سړی د باچا خان غوندې کې بهترین انسان د باچا خان غوندې کې ایماندار انسان چې پښتنو تاسو نه دی بخلی قسم په خدای که ستاسو حالات بدل شي اوس سره موقع ده یار راپاسئ سترګې کوله وکړئ لږ وګورئ یار دنیا کم خوړه ده تاسو پسې کې پراته یو هفته به م غوغا زما اواز دادې خراب شو یو هفته به زوم چغې وم لکه د سپو بیا به غلي کینو خبرې مې والله په دېړه باندې داسې دي که نه لکه د پولی مې په دېړه ولاړې دي قسم په خدای کې مې دا لږ د دې سترګو نه حیا راله راځي مړه شرم راله په دې خپله زندګۍ راځي چې زما په دې کلي کې یو داسې عثمان خیل زه عثمان خیل یم زمونږ یو وینه ده زما یو ورور یار هغه دونه دلیر سړی دی سپا سپینې خبرې درته کوي که نه ستاسو چې مرضي نه وي والله که دنه مرغۍ هم پر وي په ګاډي کې چې سره 100 کسان ناست د هر شناختي کارت چیک کېږي داسې ټکنالوژي راغلې چې تاسو ته پته لګي چې په دې ګاډي کې څه وړي یو سړی تاسو ته وایي چې بھائی ستاسو غلطي ده چې تاسو نه غواړئ د چا پلار دی یو ضلع ته منشیات واړئ د چا پلار دی یو ضلع ته اسلحه واړئ خو ورسره یې که نه میلاو یې ورسره دې نه سترګې مه پټوئ محمد زاده ویلو چې بھائی زه یو سوچ یم دا د هغه سوچ خبرې کوي طاهر خان نن خبرې نه کوي دا د محمد زاده سوچ خبرې کوي طاهر خان زه پرون مومه دا نن چې کومې خبرې ده د محمد زاده خبرې دا د هغه سوچ دی ښه طاهر خان نه دی او زه هغه ورته سلام پیش کوم شهید ژوندي تو ژوندي او همیشه به ژوندي د ملکن په دې ولس او د ملکن په دې ځوانانو او د ملکن په دې وړو باندې ستا احسان به ټول عمر مونږ یاد ساتو زما ورور تو مړه نه یې تو زمونږ په زړونو کې ژوندی او تل همیشه به ژوندی انشاءالله او بنګړي به واچو بنګړي لعنت ته په دنیا په کارونو باندې وي مولانت ته په خپل ژوندۍ وي مړ چې ستا دپاره ونه درېږو یار او څونه کسان به ولې څونه محمد زاده به ولې دونه به راته روباسم دونه لیوني په دې جهان کې موجود دي موږ دغو خلک بې تعلیم او خره وایي که نه خو د آخره به راته روباسم هم ولئ پهله ډز به زما نه وباسه بیا د نورو نه وباسه څونه به وجنئ څونه به ولئ خبرې والله چې مزم نه کوي مړه دا څو کاله مو شو په دې سوشل میډیا لکه د سپو لګیا یو څه تورې مو والې سړی چې اوس به لا تور وو خو اوس سره موقع شته خدا را پښتنو سترګې کولاو خدا را سترګې کولاو خدا را ځان وپېژنه یار ځان وپېژنه د یو بل د ګریوانونو نه لاس چوت کوي د خدای ظالمانو خلکو د باندې لوبې وکړي د خدای بدبخته قومه په تاسو خلکو لوبې وکړي ولې نه پوهېږئ یار کله به تاسو کې عقل او مازغه به هم کله کار شروع کوي کوم نوټس چې اخیستلی شوی به یې زه خو یې منم نه زه به یې له منم چې پهله دغه ډي سي صاحب د دغه ځګې نه لرې کوي هغې ډي سي باندې د هغې الزام وي به یې که زه ما ته زما فیملي ته نقصان ورسوي دغه ډي سي زما ذمهوار وزیر اعلی صاحب پهله ډي سي صاحب خوا کېده دغه ځګې نه ستا تحقیقات په دا لسو کې خو پهله داسې کسان نه ولې چې دغه ډي سي دغه ځګې نه لرې کړي صحیح کمیټې کې نه د قاتل پته ولګوي دا خاري ناپورسان دی ولې سو دا خاري ناپورسان دی چې راځه ډزو باسه او نامعلوم افراد د څه شي نامعلوم قسم په خدای چې ته پته ده تاسو ته هم پته ده دغه ډي سي ته هم پته ده تاسو ټول ته پته چې د څه شي نامعلوم پکې چارې ایستي دغه نامعلوم به معلوموئ زه په خپله دا وخت روان یم سخاکوټ ته او دغه نامعلوم به راته معلوموئ که نه سوچ هم مه کوئ دا قومونه چې کوم دي که نه ملکونه دا په انقلاب بدلېږي په انقلاب
مړه خو سبا کې خدا سر براله خوري کې جو خوري کې زه قسم به خدای بیګامې چې ضرور دا خبره ورده مې یاره سار دي شم استاد دې مرګ به د محمد زاده دا مر چې کوم دي زه مونږ کټو به سره ګرځو مر خو دې ته خوان کوي لعنت زه په مرګ یم چې د شپېتو دا یا کال یم پکټ کې ټوخېږم موضوع مرم مړه په دې ځوانۍ کې دا مر خوان کې خو د غیرت مر خوان کوي هم په دې وجود باندې چې وینه چې په قبر کې مې خوري خو که په غیرت تلې مونږ څه خبره ده یار ټولو سره اوس مو وخت دی روزئ په هر ډسټرکټ کې روزئ حضور سلم حدیث مبارک هم دی که چېرته ظلم وګورئ زیاتې وګورئ د خپله وسه پورې په هغې اواز چوت کړئ طاقت تکي په لاس کې بنه کې که تا په لاس کې د طاقت نه یار په زبان باندې که په زبان دې نه په دې زړه کې خو کم از کم راولې چې ظلم شوی دی یار زه په خپل زندګۍ لعنت وایم چې زما وس کېږي چې زه تللی شم هلته کې وردېدی شم خبره کولی شم لاس هم اچولی شم ما څه بنګړي خو نه دی اچولي بس ګپ ته تو راځه د سړي نه ډزو باسه به کم سړي تاسو ته کنزل کړي دي دغه سړی ولې د آیسو د چرسو فیکټري دغه وه ولې دغه خلاف ورتېدلی تو ما ته دغه سړي یو بد کار وښایسه که دشمني چا سره بد کړي یا چا غلا ډاکه کړي یا په بل څه څیز کې ملوث وي یو سړی د خاورې دپاره زما د بچي دپاره واچوتی او مونږ بیا غوندې کې بس سوشل میډیا بدو شو پروفایل تصویران هر سړی بدل کړي او راشي او ډېر نه ډر سړی او زاړه زاړه تصویران هم خلک روباسي هغه هم پوسټ کړي مړه لعنت شه په دې سوچ بدل کړي دا څیزونه بدل کړي روز یې د دې څیزونه نه زه اسلام آباد نه وته وایم څښاکوټ کې چې څونه هم زما پښتانه وروڼه دي یوازې د څښاکوټ نه یادوم د سوات د دیر د صوابۍ د پېښور د مردان د بنو لکې مروت کم کم ځکې چې ساګانې اخلئ د دې ساګانو حق ادا کوئ ښه د دې ساګانو حق ادا کوئ روزئ نن محمد زاده دی سبا به زوی یم سبا به بلې سبا به بلې مړه لعنت په بېغیرتۍ د زندګۍ نه د غیرت تا مرګ وخت دی سړیه لعنت شه زه په مونږ ټولو باندې شه انشاءالله زه دوه نیمو ګنټې کې تر رسم څومره چې دغلته کې زموږ ملګري دي راغونډ شئ کې به نو چې سم سوچ کوئ څه هم فکر کوئ زه به سره یم انشاءالله زه به درنه مخکې یم ړومبی ډز چې که کېږي په ما دې کېږي د دې زندګۍ نه مرګ مې قبول دی والله که نور یو ګنټه هم تېره کړم